الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. درود شریف تاسو مو وایئ. اوریدونکو محترم سامعینو، په دې مذکوره تلاوت شوی آیات کې الله جل جلاله نفس مطمئنه ته خطاب فرمایي. نفس مطمئنه څه شی دی او دا د چا نفس دی؟ اطمینان والا نفس چې کله د دنه روح پرواز کوي او کوچ کوي نو هم ته د الله تبارک وتعالی اطمینان وربخلی وي، سکون او راحت ورته چې دی نو هغه ورته ملاوي. اگر چې په ظاهرا خو دنیا کې تکالیف هم وي، په ده باندې په دې حالت کې به مشکلات هم وي، تکلیف، امراض، مرضونه، دا ټول چې دی نو دی به کې وي، لیکن ده ته الله تبارک وتعالی یو اطمینان ولا حاصل وي او دا ورته چې دی نو دا ولا ملاو شوي وي. نفس مطمئنه ایمان بالله وي، رسول الله مبارک باندې ایمان وي او په دین اسلام کې وخت ټول تیر کړی وي، نو دا نفس اطمینان والا نفس چې دی نو دا همدغه دی. په دې مومن کې ټول نه لوی صفات چې دی نو الله تبارک وتعالی ته چې کوم خوښ دي او نږدې دي نو تواضع پکې ډېر لوی صفت دی. د تواضع معنی چې دی نو عاجزي، دا پوه خلک چې دی نو دا کوي. انکساري تواضع چې دی نو هغې ته چې دی نو وایي چې د انسان دغه نفس به څنګه چې دی نو دی به بل ځان لوی ګڼي او ځان به عاجزه چې دی نو دا به ګڼي. د سره دنیا و ما فیها دا ارس وي، لیکن چې د کې تواضع چې دی نو وي نو بس الله تبارک وتعالی د انسان مقبول دی. بل خو یو انسان غریب دی، مسکین دی، خو تواضع پکې د خپل غربت باوجود نشته، الله تبارک وتعالی ته نږدې چې دی نو دا نه دی. په حدیث شریف کې راځي من تواضع لله رفعه الله. تواضع چې څوک وکړي الله تبارک وتعالی وي پورته چې دی نو دا بوځي، الله چې دی نو یې بره کړي. نو تواضع یو داسې وي چې د انسان احساس کمتري چې دی نو وي، احساس کمتري تواضع چې دی نو هغه نه ده. تواضع هغه ده چې د انسان دا نفس، د انسان دا جان او دا خپل ځان د بل نه کمزوري دا چې دی نو وګڼي او په حقیقت کې دا عاجز چې دی نو دی دا وګڼي. الله تبارک وتعالی د انسان ته ضعیف ویلي، خلق الانسان ضعیفا. الله وایي انسان پیدا کړی ما ضعیف دی، کمزوری دی، په هر لحاظ سره دی ضعیف دی، اعمال لحاظ سره هم کمزوری دی او نور د هیڅ اختیار په دې کې چې دی نو بخپل ځان کې دا نشته. یو انسان بهترین صحت په وي، خو غټ په وي، ککټ په وي، معمولی مرض راشي لاس نشي خوځولی، خپه چې دی نو دا نشي خوځولی. انسان په هر حالت کې ضعیف دی او دی چې دی نو دا کمزور دی. بیا تواضع د شان سره لازم حیثیت دا چې دی نو دا دی چې دی تواضع به چې دی نو دا کوي. الله تبارک وتعالی ته په دې خپل صفاتو کې شراکت ګرځول ډېر زیات مبغوض او بد چې دی نو ګڼي. الله تبارک وتعالی فرمایي الکبریاء ردائی، حدیث قدسی دی، رسول الله مبارک چې دی نو داسې فرمایلی الکبریاء ردائی، دا تکبر دا وي زما صادر دی او صادر چې زما نه څوک راکاږي نو زه په ډېر غوسه او ډېر چې دی نو زه به چې دی نو دا خفه کېږم.
اسلاف واقعات د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ژوند خو ټول د تواضع نه ډک چې دی نو دا دی او دا صفات د مؤمن د شان چې دی نو وي د صحابه کرام رضوان علیهم اجمعین صفات دای د زندګیم د تواضع نه ډکه چې دی نو دا وکوي دا د صحابه وي دا د اولو العزم خلقو د لوی خلقو شخصیات هم تواضع الله تبارک وتعالى په آی کې چې دی نو دایخي د فتح مکه کله چې وشوه رسول الله مبارک د یو فاتح په حیثیت باندې مکه مکرمه ته داخليږي نو په اوخه باندې چې کوم پروت ته او دا د سیر صحابه او سیر نبوت د صاحبان لیکي او د حدیث راویان هم چې دی نو یې فرمایي داسې چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دا مخ مبارک او د خېټه مبارکه اوخه پورې بالکل پیوست کوم نه دا وا اسنه چې په اوخه باندې سورم او زما یو شاهانه انداز چې دی نو دا ونشي دینه د لویوالي د شوبا اظهار چې دی نو دا ونشي تواضع دومره لوی حیثیت دومره لوی صفات چې کوم دی نو په دا وخت کې کوم رسول الله مبارک یو درې صفات چې دی نو فرمایي د حدیث شریف کې چې کله یو انسان درې اعمال کوي الله وړ دایي هغه بدلی بوله چې دینو دریم جداګانه انداز کې ور کوي من تواضع لله رفعه الله تواضع چې الله لپاره سوګي الله به پورته چې دینو دا وبوزي اوس پورته به چې دینو سم چې دینو دا وبوزي دنیا کې هر انسان چې دینو د خپل د عزت لپاره او د ناموس لپاره د جنگوم کوي جګړم کوي دیو ته هر حربه چې دینو دعوت استعمالي چې په خلکو کې محبوب چې دینو دا شوم او د الله تبارک وتعالى دا اولیاء الله چې دینو دی وی چې خلکو نظم ګمنام جون چې دینو مونږ دا تیر کو څومره خلک مونږ چې دینو اول پیژني په داسې وخت تیر کو لیکن داغي باوجود الټا عمل ای سره چې دینو کیږي الله ولا دینو غشان او ورزدیوالي قربت هغه عزت او هغه ناموس دومره زیات چې دینو هغه دور کې چې کله بیا چې یو مجلس ته یو اجتماع ته چې دینو راشي نو نور خلک بیا درخواستونه کوي دیره لګ لار ورکه لاس سره مې ملاوي زویفان دي هر سړی خواهش دا وي چې لاس ملو کوم او یا وته چې دینو دا وګورم دا څنګه ول چې دینو ملاويږي دی حدیث شریف کې د دې چې کوم نوم بابت یو روایت چې دینو راغله ده کم کس وي الله تبارک وتعالى ته نزدې شي ولا قربت ولا وشي الله تبارک وتعالى جبل امین علیه السلام ته دینو فرمایي اے جبريل دا فلاني کس چې دینو پس مکه کې دا ماته نږدې دي ته تم چې دینو نږدې شه د سره محبت شروع کا جبريل امین چې دینو فرشتو ته فرمایي آسماني فرشتو ته دا فلاني کس الله ته نږدې دي ماته نږدې دي د سره محبت چې دینو شروع کې دغه محبت نورم چې دینو خلقو کې سیواش او بیا وې دغه فرشتو د زمکه فرشتو ته دا وې دا فلاني کس چې دینو مونږ ته نږدې دي د سره چې دینو محبت شروع شي د زموږ فرشتو د دې هغه نشانات او هغه اثرات په دې مخلوقات باندې الله تبارک وتعالى دې خواري کی د خلقو زړه کې محبت الله دې واچي بس چې په کومه غاړه نه دعوت ته خلک ګوري نسل ګوري دا یو جلک لیدول چې دې دا ګوري غریب تنگ چې کوم دې دا شي بلکې دا خو خیم چې دې دا نه لیکن دا د الله تبارک وتعالى دغه چې دینو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دې معنی دا چې کوم دینو دا الله له بندي ورکی چې من تواضع لله رفعه الله سوق الله لپاره تواضع کی ځان کم چې دینو حساب کی الله وی چې دینو پورته چې دینو دا ورکی دویم صفت په رسول الله مبارک فرمایي چې سوق چې دینو عفو کی درگذرو کی الله ته چې کوم دینو نږدې شي الله ته چې دینو دې معفو کی الله ولا چې کوم دینو ډېر سلې او بدلې وته مترادف داوت چې دینو ورکی سوق مال لګي الله هغه اضافه چې دینو په کتاب کې راغلي تواضع الله ته ډېر نږدې ترين عمل دا چې دینو دی تیر شو اسلاف او تیر شو کوم نه کچري هغه د دنیا له سره لوی خلکو کدي دیني له سره خلکو خپل اصلاح به جوړ ډېر زیاته دا به چې کوم دینو کوله د سید سليمان ندوی رحمت الله تعالی بارک راضي سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې چې کوم کتاب او تصنیف ای چې دینه فرمایله ده نو شاید چې دنیا دا غي مثال چې دینه دا ور کې او عاجز
دا چې دی نو دي وی حضرت چې دی نو وی چې کله دا لیکل شروع کړو تصنیف چې دی نو شروع کړو نو حضرت ویل چې زمانه کې یو ډېر لویواله غونډه کې شایبه رااله چې دا خو ما ډېر لوی عمل دا چې دی نو شروع دا کېږي مې جو زما خپل اصلاح چې دی نو دا وکړم وی حضرت تانوی رحمت الله تعالی علیه ته چې دی نو لړم خانقاه تانابون چې دی نو هغه وخت په آب و تاب کې جاری و مریدینو دا ټول چې دی نو پکې جاری و ساری وی حضرت ندوی رحمت الله علیه لړ نو تانوی سه هم حیران شو دومره لوی علامه دومره لوی وته الله تبارک وتعالى صفات او شان ورکړي د رسول الله مبارک دومره بهترین مدلل خدمت چې دی نو دا علی نو زه بس در سکم چې کله نو حضرت سره اصلاحي ربط جوړ کو تعلق جوړ کو او بیا وته ویل چې حضرت ما ته نصیحت دا راته چې دی نو دا وکم چې دی نو سن نصیحت دا چې دی نو باندې وشي اسنه چې زما د زړه کې د لویوالي او شایبه غونډه کې دا چې دی نو راشي وی حضرت وی چې ما سره خو سپویا بل نشته خو دا لاسي د زړه ته کوم دی نو داسې کو او بیا چې دی نو وګورځو چې دلته خو موږ سره دا عمل چې دا زم ختمول چې دی نو دا دی دا انا چې څوک ځان ته وی انانیت چې کوم صفت ته موږ خدا بس دی نو ختمونو موږ سره خو بل چل چې دی نو دا نشته او لاس چې کوم دی نو وګورځو وی ندوی رحمه الله فرمایي چې څنګه غلاس وګورځي گویا الله تبارک وتعالى دومره لوی اندرونی باطنی قوت ما تراکو چې ما کې د انانیت کم سو غټول الله تبارک وتعالى اورځي او بیا مې دا فخر غنل چې تانابون کې زیم او د خلکو دغه چپلې او کېړې او پیزارونه دا چې کوم دي سیده کوم په دې ما ته ځان بهترین چې کوم دي د ښکارېدل انانیت انسان کې د بل صفاتو نه هم دا چې دینو جوړیږي یو سړی مثال لا شي استامخ کې وستا ډېر لوی صفاتو کې ډېر صفاتو کې ته به خوشحالي او سکون بدل ملو شي بس هغه به اضافه چې دینو بیا وبګ راضي او راضي او راضي الله تبارک وتعالى د اعمال د دې اخلاصیت چې کوم دینو هغه ته مطلوب دي عمل چې کوم دینو هر څومره وي علماء چې دینو فرمایي چې په قرآن عظیم کې الله تبارک وتعالى د انسان ویل فرمایي چې ليبلوکم ايکم احسن عملا الله عزوجل ما یشتا د کوم جن کوم چې تاسو کوم خسته عمل وکي اکثر کوم عمل وي نه دی ویلې چې څوک به ډیر عمل چې دی دا وکي بلکې عمل لګوي خو چې پای کې خستواله چې دی دا وي دیوبل صاحب د بزرګ حالات راځي چې د سید کبیر احمد رفاعي رحم الله د رسول الله مبارک سره ډیر نږدې محبت قربت او چې کله وې دي حرمین شریفین ته نو تلې نو ډیر زیات عقیدت او درود شریف په عشق کې دا به چې دین ورت کو صلات سلام به چې دین لګل چې کله وې د مدینه منورې سفر باندې لړ او د رسول الله مبارک د روزه خواته لړو هلته د عربه یو واجبہ اشعار چې دین هغه ویل او دی ویل چې یا رسول الله مبارک زه خو چې کله بهروم ستا خوا کې بنوم نو صلات او سلام به وي سکون او چین به راغلو اوس خو چې دی نو زه دلته راغلم نو اوس خو د خپل لاس راته راوکاږه زه هغې د ځګندې نه ښکل کړم او دا واقعیت تاریخ لیکلی ده او بیا د یو محقق العصر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی حافظ الله چې کوم دی نقل کړی دی نو په دې کې به د شایبه د شک شوبه چې دی نو دا به امکان به نه وي نو حضرت هم دغه شان وشو رسول الله مبارک صلی الله علیه و وسلم د جالو مبارکونه لاس کوم دی راښکاره شو او کبیر احمد رفاعي رحم الله چې کوم دی خپل کو او بیا چې کوم دی لاس واپس شو وې دا غینه پس کبیر احمد رفاعي دغه ځای چې کوم دی نو اداره روان شو وی چې راسره چې دا عمل خو ډېر لوی چې دی نو دا وشو او خپل ځان ته چې دی نو ګوري نفس ته چې اے نفس تا ته خو ډېر لوی شان چې دی نو ملو شو اوس دا به چې کوم دی سکېږي وی په یو دویم درجه کې یو بل عمل شو وی ساړه دي سپی دی دراوس ګرمې کو خپل لحاف کې ولا ځای چې دی نو ته دا ورکو خو د هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا یو کالمه د دې چې کوم دی نو سپي سره چې دی نو دا وشوه بعض حالات داسې چې دا خلک وایي چې انسان په خپله کې ځان سره خبرې چې کوم دی نو کوي او د دې بزرګانو حالات دا وي چې د دې چې کوم دی د خپل هغه سوچ چې وي نو هغه یو اصلاحي سوچ چې کوم دی نو دا وي نو تقي عثماني صاحب حفظه الله لیکلی دی وایي کله دی بیا په یو پوله باندې روان دی
یو سپی ولا چې دین مخې ته راغی خټې شوي دي باران دی دی وایي چېرې زه کوشم او که نه دا سپی به چې دی نو دا به کوشي وایي سپي ته اوس دی وایي اوس دا په زبان حال باندې نه دی خو خیالات هغه لیکل چې کوم دی نو هغه داسې دي او هغه وینا دی په خپل سوچ موافق چې کوم دی نو داسې کوي سپی ورته وایي چې ته خو جوړ ځکه نه ګوزېږې اوس دا د خپل سوال هم کوي او خپل جواب هم داسې وګڼو چې دا په داسې انداز کې چې دی نو کوي چې ته خو ځکه نه ګوزېږې چې ګڼې تا زما د یو بل جنس چې دی نو خدمت کړی دی د یو هو د دام خبره نه ده او بیا ورته دی وایي چې ګوره ته چې کوم دی نو پلیتې او که زما چېرې کپړې ولګېدې نو زه به هغه بیا وي زما غسل به کوم او زه به چې کوم دی نو دا کوم دا کوم دی ورته هم خپل جواب هم چې کوم دی نو کوي ځان ته او سوال چې کوم دی نو هم ځان ته کوي وایي هغه سپی ورته وایي چې نه که نه که چېرې په تا کې لویوالی را شي او په تا کې کبر دا چې دی را شي چې زه خو یو ډېر حقیق ځناور یم او ته لوی وایي بیا وله دی جواب وکړي وایي سپی وله جواب کوي ځان ته چې ګوره ته خو به کوش شې او ته به چې کوم دی نو صاف سوتره به چې دی نو پاتې شي لیکن زړه به دې چې کوم دی نو ګنده چې کوم دی نو وشي او دا به چې کوم دی نو پاتې شي لہذا ته چې کوم دی نو وي دا کوشه نو د حضرت لیکلي دي چې د زړه صفایي تواضع د زړه انتهایی د لوی چې کوم دی نو دا مطلوب دا چې دی نو دا دی ډېر لوی لوی خلک هغه په د خپل عمل کې هغه چې کله پکې د تواضع پکې نه راغلی عمل برباد چې کوم دی نو دا وګرځي یو صاحب لیکلي دي چې زما چې کوم دی نو د تلاوت چې کوم دی نو کوم سورې طه تلاوت مې چې دی نو کوم د شپې مې خوب چې دی نو دا ولید الله تبارک وتعالی د تلاوت په دې سله کې ما ته ډېر لوی محل دا چې دی نو راکړی دی لیکن په هغه محل کې کنډموالی چې دی نو دی یو ګوټ داسې دی چې هغه صحیح نه دی درست نه دی وایي ما راپاڅېدم د خپل سوچ کوم تعبیر وباسم چې او کله ما د سورې طه تلاوت کو نو نور مې ډېر ښه په اخلاص سره کو لیکن دا څو آیاتونه دی رارسېدم نو یو ملګری چې دی نو هغه راغی وایي مې چې وګوره دی به څونه ډکې وایي چې صاحب چې دی نو هغه ناست دی او تلاوت چې دی نو کوي نو الله تبارک وتعالی د پای کې هغه نیمګړتیا ورته چې دی نو دی ورته وښوله خلاصه دا چې په خپل عمل باندې غاوره کېدل دا چې دی نو نه ده تواضع په هر عمل کې راوستل چې کوم دی نو دا ضروري ده که انسان مال خرچ کوي دته الله تبارک وتعالی ډېر زیات ورکړي دي لیکن دی به دغه چاته چې کوم دی نو کې ورکوي نو د سره هم د تواضع ورسره معامله به دا به ورسره چې دی نو کوي یو انسان خپل عبادت کوي ذاتی عبادت چې دی نو هغه دی چې دی نو کوي نو پای کې به هم د دې تواضع معامله دا به چې دی نو کوي چېرې زه به الله ته دا هر څه به چې کوم دی نو الله ته کوم بیا علما لیکي چې دا خو به انسان په یو ډېر لوی شک کې پرېوځي چېرې زما د عمل چې کوم دی د خالص د الله لپاره دی او که الله لپاره نه دی و چې دا سوچ هم د انسان راغی چېرې زه خو د الله په عمل کوم هسې نه چې کوم دی نو هغه داسې وي او دا برباد وي بس د دې انسان هم تواضع به الله ته چې کوم دی نو نږدې به وي او دا به وي نو د اطمینان والا نفس کوم د تلاوت ذکر چې کوم دی نو په ابتدا کې شو الله تبارک وتعالی به د دې اطمینان والا نفس ته خطاب به چې کوم دی نو وکړي ورته فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیة اے اطمینان والا نفس داخل شي خپل رب طرف ته او د هغه د بندګانو په ټولي کې شمیر به چې دی نو استاذ حکم راضیة مرضیة چې الله نه به هم رضایي او الله به د هغې نه هم چې کوم دی نو رضایي فادخلي في عبادي ادخلي في عبادي وادخلي جنتي او زما په هغه بندګانو خاص کې داخل شه او چې کوم باغات دي او کوم بچتونه دي نو الله تبارک وتعالی به دې نو وایي فرمایي چې زه به پای کې ستا شمیر دا چې دی نو دا حکم د اطمینان والا نفس ته الله تبارک وتعالی مونږ ټول ته نصیب وګرځي زموږ په اعمالو دې رحم کرم وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك مردگان پر دعا وکړه الله ټول باندې رحم کرم کې بخنو مریضانو لپاره دعا وکړه الله مریضان جوړ کړي اوسه مشران کشران د سفر مرګري د مسجد مرګري ټول ته الله صحت کامل شفاء عاجله وتوفي وټول باندې الله رحم کرم وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين